نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري. خامخا مستاسو امتحان اخلو په یو شی باندې د یرینا او د ولګینا په نقصان د مالونو نفسونو میوه باندې خوش خبری ورکړه صابرانو ته. صابرانه کسان چې کله ورسیږي دوی د څه مصیبت نو دوی وایي بېشکه موږ د الله یو او بېشکه موږ د الله ته واپس کېدونکي یو. د الله په رضا باندې زموږ رضا ده، د الله په فیصله باندې موږ راضي یو. او د دې صفتونو مالکان په دوی باندې الله تعالی بېشمار رحمتونه او فضایل او نرمۍ دي او د دې صفتونو مالکان دوی کامیاب دي، په سمه لار دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، صحیح بخاری نقل کوي، نبی علیہ السلام فرمایي نه چا اراده وکړي چې الله په خیر نو په دنیا کې په هغه باندې مختلف مصیبتونه امتحانات راولي. الله تعالی انسان دا د عبادت لپاره پیدا کړی دی، عبادت ته امتحان نوم دی. او الله تعالی دنیا د عبادت لپاره پیدا کړی دا او د دارالامتحان دی، د راحت لپاره نه پیدا کړی او دا پابندي هم نه لګولي. اسلام نه د سنیاسیانو مذهب نه دی چې په دې کې د خشي استعمال او د خشي خوراک او د خشي استعمال نه منع ده یا د خدای راحت زندګۍ نه د شریعت خلاف نه، د شریعت دایرې نه بهر نه، نه دې منع نشته. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده. الله تعالی بندگانو باندې خشه حرام کړی چرته نه دی. الله تعالی بندگانو باندې شاور الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې شاور الله رحمه الله داس انسان تر شوی دی چې هغه چې خپل دور نه 1500 کال مخکې پیدا وي، ځکه چې هغه یو عظیم انسان دی. هغه په شریعت کې چرته هم داسې نشته چې خشه دی چې هغه د صحت لپاره ښه دی، هغه د معاشرې لپاره ښه دی، د ماحول لپاره ښه دی، د ایمان لپاره ښه دی، د عقیدې لپاره ښه دی، هغه دی حرامي داسې نشته. شریعت کې چې کوم شی حرام دی ممنوع دی نو هغه کې به یا د عقیدې بربادي وي یا به د ایمان بربادي وي یا به د عبادت او د عمل بربادي وي یا به د صحت بربادي وي یا به مضر صحت وي یا به مضر د معاشرې وي. د امن او امان د بګاړ لپاره به جسم را خبيث چیزونه دي، ګنده چیزونه دي، چا مضر دي، اعتقادا مضر دي، عملا مضر دي، د معاشرې لپاره مضر نه، هغه حرام کړی دي. خو چې کم شی مضر نه دی هغه نه حرام کړی. په شریعت کې نه په خل لباس باندې پابندي شته او نه په ژوندۍ پابندي شته او نه په دې پابندي شته چې یو سړی د غزان یو غاړي اغستې شي په حلال رزق او حلال مال باندې په 2 کروڑ خو دیوالي په 10 کروڑ خو دیوالي ته دانه شو ځان اور کوټه غاړه ولناله نشي ویل. شریعت کې دې اجازه نشته. ته چې لکه تاسو په دې باندې گزاره کوي دا خبرې څه دي. یو سړی هغه په جومپړی کې اوسېږي او ګناه کوي، یو سړی هغه په محل کې اوسېږي او نیکی کوي، دواړو منځ کې زموږ اسمان فرق دی. دا پابندي نشته ده. پابندي په شریعت کې په شرک ده او د شرک په متعلقاتو ده. پابندي په شریعت کې په بدعت او د بدعت په متعلقاتو ده.
پابندي په شریعت کې په حرامو ده او د هغې سره چې څومره متعلق شیزونه دي په هغې ده. په شریعت کې پابندي په ناجایز شي ده او چې د هغې سره متعلق شیزونه په هغې باندې ده. په شریعت کې په حلالو پابندي نشته، د هغې سره په مباحاتو پابندي نشته. په شریعت کې په جایز باندې پابندي نشته، د هغې سره چې کوم کارونه دي چې کله کله خلاف اولاد دي په هغې پابندي نشته ده. عام ته کله کله کولی شي، لیکن خبره په شریعت کې په دې ده. بعض وخت کې انسان سوچ چکي چرا زه بیمار یم اکثر ډېر خلک داسې خبره کوي، خو زما د اندازې مطابق چې څوک کوي چرا زه خو د چا څه نه کوم، تا به څنګه څه نه کړي، 15 صدۍ کې پیدا یې او ته دومره ښه سړی ته ما څه نه دي کړي. داسې ماحول نشته دی، داسې محفل نشته دی، داسې ځګی نشته دی، داسې علاقه نشته دی، داسې ناست نشته دی، داسې مجلس نشته دی چې تا پکې د چا څه نه یې کړي، نه د څه ګډې وډې وې. شاذ و نادر نشم ویلی که چېرته داسې په دې زمانه کې زه په دې زمانه کې د دې ژبې قابو والا انسان بزرګ دی، ولی الله دی چې ژبه په قابو کې راوستي او په امتحان باندې صبر کوي. ناول خدا خبره ډېره لرې او بعیده ده چې داسې کامل او ستر سړی دی چې هغه دې څه نه یې کړي. معصوم خو تش پیغمبر دی، د هغې نه علاوه صحابه معصوم نه دي، تابعین معصوم نه دي، تبع تابعین معصوم نه دي، خو لیکن خیر القرون دي. الله تعالی هغوی ته داسې اعمال ورکړي وو، داسې سوچونه ورکړي وو، داسې فکرونه ورکړي وو، داسې عبادات یې ورکړي وو چې هغوی په امتحاناتو کې پاس و ګناهونه نه کول. د ګناه سره نفرت و، د ګناه د کار سره نفرت و، د ګناه د محفل سره نفرت و، د ګناه د هغه طرف سره نفرت و. نو هغه خلک عظیم خلک وو، صحابه عظیم خلک، تابعین عظیم خلک، سلف وو، اولیاء الله وو. د هغې نومونه به هم بعضې خلک دا په ذهن کې داسې خوشي خوشي سوچونه دي، که دا هر څوک دي، که دا امیان دي، که دا مولیان دي، که دا نور خلک دي، خو چې دا هغه زمانې کوم عظیم خلک دی چې هغوی څه کړي دي که نه، چې په یو کتاب کې د هغوی نوم راغلی دی. تاسو سوچ وکړئ یو کتاب کې د هغوی نوم راغلی دی، چېرې پلانکي مولانا صاحب، پلانکي امام صاحب، پلانکي تابعي صاحب، تبع تابعي صاحب دا یو کار کړی، دا یو خبره کړې ده، دا مسله ده، دا هغه قول دی، دا هغه مسلک دی، دا هغه رایه ده. ستا سره دا اختیار نشي ته هغه مبارک سپکه خبره وکړې، دا منافق کار دی. خبره ټیک نه وه، د قرآن و سنت خلاف و، خبره خلاف ده. ته 1500 کاله پس چې کومه دی یو خبره کې او د قرآن و سنت خلاف ده، او 1500 سال بعد چې کومه دی ته خبره کې او ته دا د قرآن و سنت خلاف ده. زه دا نه منو د نن نه 1100 1400 1200 زر کاله 800 کاله مخکې یو مشر، یو امام، یو سلف، یو عالم، یو بزرګ یو خبره کړې او هغه ته قرآن او حدیث مخې ته پروت دی، هغه به وایي چې نه منم. دا کېدلی شي. نو اصل خبره دا ده چې یو سړی دی اوس هغه وایي چې زما خو هر څه ټیک دي یا نه دي، خو لیکن دي. خو یاره ما باندې دا دومره خبرې څنګه راغلي دي؟ نو د دې داسې مثال دی لکه په سکول کې یو ښه استاد دی، ښه ځکه چې بعضې کې ښه نه ښایي. ځینې په سکولونو کې داسې استادان یو دي، سکولونو نه مدارسو کې، په مدرسو کې، په سکولونو کې څه داسې استادان دي، مدرسین چې هغه تش د خپل تنخواه سره کاري، د خپلې وظیفې سره کاري، د خپلې ټایم پاسۍ سره کاري، نه کتاب ګوري، نه مطالعه کوي، نه ښه نظریه، ښه سوچ پیش کوي، نه چېرته ادب پیش کوي، ټایم پاسې کوي. دی یو غرق انسان دی، تباه انسان دی، دلته په کار دی مدرسې نه وځي، دی سکول نه وځي. لیکن یو ښه استاد دی، یو محب استاد دی، یو مربي استاد دی، هغه د شاګرد ته قاریږي هلکه دا کار مه کوه، روزانه به پابندیانې لګوي، هغه ځای کې ته به نه ځې، هغه ځای کې ته به نه ځې، پلانکي څه به نه کښېنې، پلانکي څه به نه کښېنې، داسې محفلو ته به نه ځې، سین غاړې ته به نه ځې، بازار ته به نه ځې، دا به کې دا به کې دی و چې د دې استاد نه به کله خلاصېږم. لکه بېګا دلته څه کسان ناستو هغوی ویل که نه چې مونږ وایي چې یاره سهار راپاسو دا سکول نه وي اولت دی. اوس په ده باندې دا دومره پابندیانې لګوي، لیکن دی په زړه کې وایي چې لکه دا زما سره ظلم کېږي. ځکه د ده سوچ کمزوری دی، د ده دماغ کمزوري دی، د رای کمزوری دی، نظر یې کمزوری دی، نظر یې لنډ دی، کوتاه دی. دی زما سره ظلم کېږي، زما سره ظلم کېږي. او چې کله دی روان چې د هغه خبره ومني که نه، د امتحانات ټول پاس کړي،
نو چې بل ورځ کله دا یو ډېر لوی انسان او لوی افسر او لوی عالم او لوی شیخ او لوی څه جوړ شي نو دی بیا چې لاس اوچت کړي که نه د ټولو نه مخکې څه یا الله زما هغه استاد زما هغه مربي هله جنت فردوس ورکړي زه ډېر لوی کمال ته راورسولم اوس پوه شئ خبره باندې دا دنیا دا دارالامتحان دی او چې کوم د الله خوښي او نتیجې ته رسوي او کامیابۍ ته رسوي همداسې بر راغې چېرته هم نه رسوي دا د الله عادت نه دی خیراتي جنتونه نه ملاویږي دا ټیک خبره جنت د الله په رضا ملاویږي خو رضا د الله خیراتي نه ملاویږي دې لپاره به منډه وهي امتحان به پاس کې صبر به کې نو چې کله دې په ټولو امتحاناتو کې پاس شي نو د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث او د علي رضی الله عنه حدیث ته مسند احمد نقل کړی نور روایتو کې دی چې د قیامت په ورځ باندې بیا چې کله انسان د خپلو دې تکلیفونو د دې امتحاناتو نتیجه مجسمه نتیجه په خپل سترګو باندې په خپل بصیرت باندې په خپل دې پډاګه باندې ویني پروردگار دا کارونه خو باندې دي کړی دا اعمال خو باندې دي کړی دا رقم طرفه دا ورته دا ستاغه اعمال دي داغه اعمالو شکل له داغه اعمالو نتیجه ده کم اعمال کم امتحانات تا باندې دنیا باندې راغلیو او تا په صبر کړو تا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون ربا ته خالق رازق مالک او حاکم ستا پر رضا باندې زما رضا ده او ستا په فیصله باندې راضي پار ټیم کې وتا دا ویلا دا د هغې نتیجه ده دی او پروردګاره که ما ته پته وي نو چې زمانه چا دا غوښې کټ کولې که نه غوښې ما به د خولې نه فریاد نه وي ایستلی ما به چېرته چې دی نو داسې خبره نه وی کړې ته پرې ناراضه شي ما به ویش نه وی کړی اصل خبره همداره دا دارالامتحان دی په دارالامتحان کې علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ چې دی نو د هغې امتحان نه دی یاره زما خو که اوس وی که نه دا یونیورسټي مې سته ختموله داسې امتحان دی مخکې ورځو کې تاسو ته ما ویلو که یو کس ایم انګلیش دی کړی چې راغی په ټکې اګا بېګا نه ویل که الله دې خیر کمال تا ایم انګلیش کړی دی وایي ما ایم انګلیش ته علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه کړی ماړه د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ بي ایډ به صحیح د هغې بي اے به صحیح د هغې اف اے به صحیح د هغې انګلیش به صحیح ته د پېښور یونیورسټۍ نه ایم انګلیش وکړې تا ته پته ولګي ته د پېښور یونیورسټۍ نه وکړې تا ته پته ولګي یونیورسټي ده د اکسفورډ مقابله کوي تا د علامه اقبال نه کړی تا یو ټکی هو یو جمله لکه ما خو زمونږ نه خور سره شوي ده ستا نه خو زه تکړه ما ولیکو ایستوله په انګریزي کې مولانا ټرانسلیشن چې کوم دی وکړم ستا نه خو زه تکړه یم دلته څه میلوي نو ما ویل دا د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ امتحانات نه دي چې دا د کتاب پروت ته دې لیکل کې دا امتحان به پاس کې کله چې د امتحان پاس کو بیا به کامیابې په دې وجه باندې په دې خفه کېږي ما حدیث کې راځي امام ترمذي د ابو هريره رضی الله عنه نقل کوي په سند حسن سره چې ان عظم الجزاء مع عظم البلاء الله تعالی د امتحان نه بغیر مرتبه نه ورکوي وان الله تعالی اذا احب قوما کله چې الله تعالی سو خوخي نو ابتلاهم الله تعالی امتحانات کې واچي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط سوچ د الله تعالی په فیصله باندې راضي شو چې راضي یم ستا په فیصله باندې ستا په رضا باندې زما رضا ده او ستا په فیصله باندې زما رضا ده الله دې راضي شو خو که دې په چغه شي که نه هلته مړی وشي او چې کله مړی وشي نو دی یو دم ډر کي چغه کي نو چې کله چغه وکړه نو په من سخطا فله السخط اوس خبره پوه شئ دې د الله په امتحان باندې خفه دی او د الله په امتحان خفه دی نو بس دې الله دې خفه شو او چې الله دې خفه شو لوی ثواب څه کوي چې دې مجرم او جهنمي شو ډېر کم وخت دی لیکن افسوس خبره داره چې په دې زمانه کې زه ګورم که نه افسوس خبره داره په پښتنو کې خصوصي طور باندې چې کوم شی شریعت کې ناروا نه دی جایز دی نو که هغه چا وکړو که نه خو چې د عرف خلاف دی د در پښتو کې چې کوم دی پالتو خبرې دي هغې ته حرام وي د ناروا وي ټول دنیا پسې بیا خبرې کوي خو چې کوم کار په شریعت کې ناروا دی خو د پښتو کې جایز دی د په رواج کې جایز دی نو که هغه ټوله دنیا کوي چا ورته ناروا ونه وایي چې جایز کار دی ولې خپل ځان خرابوي نو دا دارالامتحان دی په دې کې الله تعالی چې کوم بنده خوښي په هغې امتحانات راوړي او که نه فرض که داسې نه وي
نو الله تعالی په خپل محبوبانو باندې چرته امتحان نه راوسته، چرته امتحان به نه راوسته، خو د امتحان نه بغیر نتیجه نه ورکړي. ابراهیم علیه السلام امتحانات پاس کړه، او چې کله امتحانات پاس کړه نو د هغې نه پس ورته څه فاتمهن، نو پروردګار ورله څه ورکړه؟ نتیجه ورله په دنیا کې ورکړه، په آخرت کې ورکړه. انی جاعلک للناس اماما، زه ستانه امام جوړوم. څنګه امام ته جوړ کو؟ امام الانبیاء نبی علیہ السلام دی کنه، خو لیکن د دې زامنو د بچو د پیغمبرانو بچو امام چې کوم دی ابراهیم علیہ السلام دی. 70,000 پیغمبرانو نیکه دی، د 70,000 پیغمبرانو نیکه دی. دا امامت څو کنه ته ملاو شو، او دا امامت ته په څه ملاو شوی دی؟ دا امامت هغه ته ډېر په تکلیف ملاو شوی دی. دا امامت هغه ته د شرک په مقابله ملاو شوی دی، د توحید په اثبات باندې ملاو شوی دی. ټول غټه خبر همدار په دنیا کې ټول ګران کار توحید بیانول دی، د ټول ګران کار رد شرک دی، د ټول ګران کار د بدعت رد دی، د ټول ګران کار د سنت پرچار دی. دا ډېر ګران کار دی. کسی به او آسان کار دی، ته قصه قصه وسوم جاړي به خان دی. د قصو مذهب آسان دی، د حکایت مذهب آسان دی، د فضایل مذهب آسان دی، د ترغیبات او ترهیبات مذهب آسان دی. لیکن تر توحید خبر اوکا، تر اسلام خبر اوکا، تر د شرک خبر اوکا، تر سنت خبر اوکا، تر بدعت خبر اوکا، بیا خبر ډیره ګرانه ده. څوک نه مني. زدي سړی ته دی د کوخې راته ما چاله سبحان الله وایا، دومره لوی ثواب دی بګي. سبحان الله سبحان الله لګیا به او کزه ته اوسون چې کوخې الله خپنه شیخ استاد سره د میراث حق دی تا نه دی ورکړي دی ودی مولا تاسو ګوره دا خبره کوي ماته دا سره نه مني، بالکل نه مني. ډیر افسران تصفیه ور سره دي په کرسي باندې ناس دي مونږ لیدلې دي، لګیاري په تسبو باندې بکر لپر لا جوړ کی ته په اخر ولا ټټوان دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لیکن الدی سبحان الله وي دلته رشوت اخلي. دي کنه تاسو معلوم نه دي؟ الدی سبحان الله وي دلته رشوت اخلي. د مانځه ټیم دی جی دلته په خوانه یو بابو سیبو د منظور تندرو ګری له تیل ورکوله 10 روپے رشوت به ماغستو، 10 روپے رشوت. اوس هغه ته دا وایا یره جی په صلات ضحا کې هډې لوی ثواب دی. او بالکل زه خو یاره صلات ضحا کوم تهجد کوم ځان می مړ کو. وای جی دا شی چې کوم هغه سره دې سره صلات ضحا نه کیږي، دا چې کوم حرام رشوت تا واغستو نه دې سره مونږ نه کیږي، د دې سره دعا نه قبليږي، د دې سره ذکر چې کوي نه قبليږي. نو بس دا در سره نه مني ته روغې له ونه مړه دا ځان شي دا لوټونه دي کاغذونه دي دا حروف پي دي دا خو زړه چې کوي خوشاله کوي نه نظر به نه خوشاله کوي. ستاسو دن ګندره ځکه ستاسو په روپو خوشاله کیږي، ستاسو دن ګندره ستاسو په روپو خوشاله کیږي. اصل خبره داره امتحان. ابراهيم عليه السلام ته 70,000 پیغمبران امام چې جوړ شوی دی په امتحانات جوړ شوی دی. نو څومره ګران امتحان دی سوچو کې. نمرود تور مخامخ شو، هغه جهنم ور ته واچو، ور ول جوړ کړل جهنم په شانتي. دا ولې واچو؟ دا په دې وته چولې چې نمرودا ته چې سحر کړه را پاسې دوه رکعاته نه پړوکا تا ته بدون لوی ثواب ملو شي په دې باندې دي. اور ته دروغ جنا ترب نے خبيثه. محاسن التاویل کی علامہ قاسمی مخکې تاسو قصه نقل کړې ده، هغه نقل کړي دا دې کتابو کې څه ده عقل مني. مور ورته ویل ورځه ول درب خالزو هاو ته ویل چې یا ابي یا میا سا چې رب چته رب پاره باندې ده پیغمبر ته نو ملو شو ابراهيم عليه السلام ده نه نه زموږ رب دې چې دا شو سر دا رب وینو د سرو زرو تخته د سرو زرو کرسي ده او یو سړی پیناسته د سر تر خپو پورې د سرو زرو چې تاج او داغه هغه پخپو کې په لاسونو کې کم پیزار دي ټول سونه دي او چاپیر لاندې چې کم خلک ولاړ دي کم انسانان ولاړ دي مذکر او مؤنث خزي او نر هغه دنیا حسین ترین خلک دي. دی ورته چې مور دا چې پر تخت باندې ناشته به د کرسي باندې دا سوکته وای دا غرب دی وای دا غرب دی وای چا وای دا سړي وای دا ټول مخلوقات دي انسانان اسمه بيقو پر رب دی وای څنګه وای ځانه بد شکل پیدا کړی دی دومره خبيث دومره بد شکل دی تک تو روډه بد شکل وره
دومره خبیث او دومره بد شکله دی. دا نه غواړي په عام انسانانو کې صرف د پیغمبرانو دا خبره یاد ساتئ. پیغمبران پرشتو کې دوه قسمه دي، خو پیغمبران او پروردگار چې کوم دی هغه خوش نه یا خسته، نو دا څنګه رب دی دومره بد شکله چې مخلوق خسته پیدا کړی او پیغمبران بد نه وي. دا خبره یاد ساتئ. او پیغمبرانو کې بد شکله نه، اوس په عام انسانانو کې بد شکله خومي او بد شکله بد همي. خاص صورت والا به خوي او خاص صورت والا به بد وي. دا په عام انسانانو کې وي، دا خیر دې څه خاص خبره نه ده. چې په عام انسانانو کې پیغمبرانو نه علاوه کار څوک دي؟ که صحابه دي، که تابعین دي، که تبع تابعین دي، خو که فرض کړی په شکل او په صورت کې وسړی خیسته نه وي نو خیر دی. یو واري یو امام قرطبي نقل کوي، یو کس ناست ډېر خفه ناست دی. یو امام ورته ویل چې لکه ورته ولې خفه وایي یاسې خفه یم مې خپل دې ناست دی کنه. نو هغه ورته ویل چې ته په دې باندې خفه چې لکه ته به ټولو کې خوښ یې، غټي غټي شونډې دي، تک تورې غټي غټي خپې دي. ویلاو جی په دې خفه یم، ډېر زیات خفه یم، دې ټولو ته وګوره څومره ښایسته خلک دي او زه پکې داسې خوښ یم. ویل په قلاره کښېنئ، تا ته پته ده په دې تورو کې چې کمال ته کومه رسېدل دی تا ته معلوم دي؟ عقیده جوړه کا، عمل جوړ کا، ځان په عقیده ښایسته کا، ځان په عمل ښایسته کا، په امتحان کې پاس شه. ځان د الله په نظر کې ښایسته کوي، تر الله په نظر کې ښایسته شوې ته بیا کمال ته رسېدلی تا ته نه دي معلوم. لقمان حکیم هغه تک تور د رنګ نه، خو څومره کامیاب انسان، څومره اوچت انسان. قرآن ذکر کړی، قرآن د توحید بیان کړی، د آدابو بیان ذکر کړی، هغه د شرک تقریر او ذکر کړی. بلال رضی الله عنه، د عمر فاروق رضی الله عنه غلام، سعید ابن مسیب سید التابعین رحمه الله، دا بشمار خلق ولدا ته نه دي معلوم. راځي په شکل باندې کار نه کیږي. نو ابراهیم علیه السلام دا بد شکل پیدا کړی دی، اور ته واچو، د اور نه راووتلو، بیا یې هجرت وکړو، دا امتحان دغه امتحان، بیا د ټول غټ امتحان دار تاسو ته پته را چې د 2-3 میاشتو ماشوم یا د 4 میاشتو ماشوم او د ښځې سره د مور سره په شړ بیابان کې بیا ابو گیا، نه پکې ونه شته، نه پکې گیا شته، نه پکې اوبه شته، نه پکې انسانان شته، بلکې پیریان هم پکې نه. ځکه دې کې پیریان بیا انسانان څه خاص بلکې پیریان سره غلا ډېره کوي، نه پکې دغه شته، هیڅوک نشته. په شړ بیابان کې خپله ښځه پرېښوده. تاسو څه وایي دا په پیغمبر باندې دا امتحان؟ که په دې زمانه کې په چا باندې دا امتحان راغی داسې یو خبره راغله، اول خو داسې کې شریعت کې خو دا نشته دی، لیکن که فرض که داسې چېرته راغی خلک وایي دا ډېر فاسق سړی دی، نعوذ بالله دا ډېر غلط انسان دی. ته وګوره الله تعالی وایي چې بس هر څه یې واخیستله، لیکن دومره عظیم خلیل الله هغه ته یې پرېږدل خپل ماشوم خپله ښځه د یو مشک اوبو د یوې ګوتې کجوري سره پرېږدي، نه یې وله ټینټ ورکړی دی، نه یې وله خیمه ورکړې ده، نه یې وله کوټه جوړه کړې ده. هلته یې پرېښودلو، د الله حکم و، الله په حکم باندې راضي هم و، د الله په فیصله باندې خوشحاله هم و، نتیجه ول الله ورکړه. لہذا یاد ساتئ دا دارالامتحان دی. په دې دارالامتحان کې به د خلقو باندې تکلیفونه راغلي. نبی علیه السلام را روان دی او چې کله وکتل عمار رضی الله عنه پلار یاسر رضی الله عنه او د هغې مور سمیه رضی الله عنها په انتهایي تکلیفونو کې دي، نو ورته په جواب کې څه وایي چې اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. وایي آل د یاسر صبر کوئ، ستاسو انجام چې کوم جنت دی. څنګه تکلیف و؟ ستې تکلیف و ډانګي باندې والا نه په ډانګو یې نه والا، کم تکلیف جامې دي ایستلې دي، په نیزو باندې وهي، خپې چې کومه دی ولا په اوښانو پورې تړلې دي، او همدغه شان دي په اوښانو باندې هغه داسې دوزې کړه لاړه شهیدان شو. زوی ورته ولاړ دی، هېڅوک څه نشي کولی. خلک وایي که نه دا خلک سره او بله چا ماته وویله، یو کس وویله چې تاسو چې وایي چې په قرآن مجید کې 400 او 100 بره 8 یا 8 یا 100 دومره آیتونه دي، دا ټول منسوخ دي. د منسوخ زویه ته منافقې، تر منافقانو د یهودیانو ایجنټې دا خبرې کې نبی علیہ السلام دارې و که نه، دعا ورسره وه که نه وه؟
جبه ور سره وکنه وا سوچ او فکر ور سره وکنه په دغه وخت اشرف المخلوقات وکنه سید المرسلین وکنه امام الانبیاء وکنه امام الانبیاء دی سید المرسلین دی اشرف المخلوقات دی د عرش نواله تر فرش پوری په مخلوقاتو کې داغه نه بهتر مخلوق چې ګنده بندو لیکن هغه ورته ګوري هغه شهیدان کیږي تور ور سره نه تور ور سره نه الله تعالی نشو کوله چې په دې امتحان کې ال یاسر هغه بچ کړه وي نبی علیہ السلام نشو کوله په دا وخت کې چې یا الله دنیا ورانه کې ول خیرې نه وکړي ولیکن خیرې الله زر قبول نه کې اللهم عليك بقريش اللهم عليك بابي جهل اللهم عليك فلان وفلان 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 مردار شو خروس مردار شو ها پینځه شپږ کاله پس مردار نو چې ته چې جهاد څه نشي کولای او دا آیاتونه منسوخ دي د يهودي زویا د يهودي ایجنټا منافقه ته دا خبرې کې نو د نبی رسول الله سره تور نه ونه څنګه دي ویني بهيږي دا شوی دي چې په وخانو پر وتل دوزه کړه ژوندې دوزه کړه هیڅ ور سره نه خو دې سوایا موږ هم نشو کولای کنه موږ هم چې ناران دی دومره بوزدلان خلک موږ هم ته کار دی که چاره ته ویل چې وینه پکې بهيږي بیا به زره ویني تاسو کوم جلاله د ویني رنگ څنګه دی سور دی او کسجړ ها خو دومره دی چې بس لکه خو دا جذبه دا عقیده دا خوشته چې بل یقین هغه ته خو وایو کنه تر بل خوتم خنه شویره د بل جهاد ته جهاد نشویره د بل دین کار ته دین کار نشویره ته کوم مسلمان په کومه درجه کې امانت ته په سر مسلمانانو په درجه کې دی دومره خو ګوګنه چې زه خو نشم کوله خراشه زما د پیسو واسطه چې پیسو امداد وسو زما د خې خبري واسطه د خې خبري امداد وسو زما د تعاون واسطه تعاون وکم ایس نشم کوله نو پټ دعا وکتا خو سکی نه چې لاس وجد کو یا الله امداد وسو کې تا خو ته ویل شي کنه تاسو د مړینې چې دې وسی پرشتي خبرې د پرشتي سره خلاف دي د دې نو الله خبر دی الله چې ته حکم کوي ته دام نشي کوله خو چې دا منسوخ دي ها jihad نو تور نو او چې تور نو نو نبی علیہ السلام د سیب دومره ویل چې اصبروا آل یاسر فإن موعدكم الجنه اے آل یاسر صبر کوئ تاسو واده جنت اصل خبرندار دار الامتحان دی ویګه پاس کول ځان غواړي او که پاس شو ټیک ته عطا ابن ابي رباح هغه ته ویل کېږي د مکی تابعی د مکی مفتی اعظم مکه ډېر عظیم سره غلام دې عزت کړده غلام دې ابو هريره عبد الله ابن عباس عائشه رضی الله عنهم اجمعین دا و شاګرد هغه وای یو ځل استاد محترم عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته ویل چې تاسو جنتی خزانه خېما صحیح بخاری و مسلم حدیث متفقون علیه الا اریک امرأة یو خزه نخمه من اهل الجنه یو جنتی ده ما چې وخیرته وینه هغه توره خزینه بډای دا توره بډای جنتی ده تا څه پته جنتی ده صحابه ته جنتیان پته نه و چې دا جنتی او دا جهنمی ده تابعین ته پته نه و دا جنتی او جهنمی ده جنتی خو الله ته پته را یا نبی علیہ السلام پیشنګوئی کړه لاګه ته پته را مونږ صحابه ټول ته جنتیان په دې اعتبار سره وایي د قران آیاتونه احادیث د سړي چې پای کې دا وی انجام پر رضا باندې ده دا وی انجام دا پر رضا باندې ده نو ورته دا بډې خزینه دا تور خزوي چې دا نبی عليه السلام تعالی ورته چې الله رسوله په ما باندې یو چفر دي چفا او چې کله چفر شي زب سو غرزيګم نبی عليه السلام ورته زب دعا وکم الله به دې خګي دعا وکم الله به دې خګي دي چې نو چې زب دې خګم او دې سينو چې زما د قشان دي تبخ بالکل بدی سي برناقه خشي او زما دعا وکما او الله بتاخږي او خو خدینه ده چې ته په خپل کار باندې په خپل تکلیف باندې صبر وکې او الله تعالی جنت درکې بل بس صبر مې ده دې ته مسلمان دي د صحابه وي وای به زما صبر ده خو یو خبره بل ده څه خبره ده وای زه خپل جامې شلوما سان بربندو مده خبر لګي چې خوشي ده چې بربندې کما وای زه بربندې کې بنا زه دعا کوم ته بربندې کې نه
خو ته جنتی ښځه ول هغه په دقیق باندې سخت ولاړه ده دا غینه بعد چې کوم دینه دی علاج بیماری د پاره سم نه دی کړی بس به وشکی کرا ورځيږي خو جامې نشلي وای دا جنتی ښځه دا جنت ته پس شي ملاو شو خیراتی دا جنت ته په صبر ملاو شو صبر باندې دا جنت ته په امتحان کې پاس شو ځکه چې وعده وکړه او نبی رسول الله علیه جنت چې زیره ورکو نو جنت زیره ورکو مطلب دا شي د مرګ پورې هم په دې برقراري پاس شو د امتحاناتو کې د دې وجنه امتحان چې کوم دی دا د انسان لپاره د ایماندارو لپاره اوچت شي دی پاتې شو دا خبره چې کله سړی فاسق او فاجری هغه باندې عذابونه راشي قهرونه راشي د ګناهونو پس راځي اډه خطرناک شي دی او چې کله یو ایماندار دی نابداسي کوي او دا امتحانات برداشت کړی دي پیغمبرانو برداشت کړی دي شد البلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل بلال رضی الله عنه تاسو ما بل زیرو چې هغه ویل چې په دنیا کې ټول زیات چې کوم دي نعوذ بالله سپکم هر چا ته سپکم خو لیکن هغه ته دا پته نه و چې زما څومره قدر دی د الله سره عمار رضی الله عنه ته وګوري خباب رضی الله عنه ته وګوري چې بس کورلټو باندې را پاسه به سملولو نو دا د الله په دي شو نعوذ بالله دی بی ایمانو دی گناہی کبیره کولا د الله او رسول خلاف ورزی کولا ته خروغ ایماندار دی صحیح موحد دی صحیح مسلمان دی د الله خوښ دی د رسول هم خوښ دی د فرشتو هم خوښ دی اوس هغه انسان په کورلټو باندې را پاسه سملي دا غنه ویني زوی بهیږي لیکن هغه ویش نه کوي نن مونږه نه امتحان پاس کو نه بل څه شي پاس کو هر څه کې پیل لګیا به ذکر وکاو چې مړ راشي په چوغ به شروع ذکر اذکار وکاو چې بیماری راشي په کوډمارو بس بلاړ شو چې کله تکلیف راشي نو بیا به موږ بری امام تلاړ شو داتا ته بلاړ شو مزارون ته بلاړ شو چې لګا د رزق کمې راشي بیا به د ګناه د پاره د رزق ته ګټلو د پاره د حرام د حلال تمیز نه کو چې دا کار په موږ ډیر مزیدار دی ډیر خیستره په کې دقه کار دی څه کار چې څوک جایز کار کوي دي ته ناروا وایي چې څوک جایز کار کوي دې ته ناروا وایي او چې څوک ناجایز کار کوي دې ته جایز وایي دا دې دور د مسلمان کار دی جایز کار ته ناجایز وایي او ناجایز کار ته جایز وایي یعنی که په شریعت کې یو شی پابندي نشته ته به ما باندې زر الزامات ولګو زه به کوم خو په شریعت کې اجازه ته نو شریعت اجازه ولو ته گمراهي وي او چې کوم شی په شریعت کې ناروا دی هغه ته جایز وي صح عجیب غوندي مسلمانی ده زم خدا کار دی امتحان ته ټینګې دی نشو الله دې په امتحان کې پاس دا امتحانات راغلي عثمان ابن عفان شهید شو دا امتحان عمر فاروق شهید شو دا امتحان علي شهید شو دا امتحان جمعه تر روان دي شهید کو په جمعه کې دنه په ساری په مازه کې دنه عمر فاروق رضی الله عنه شهید عثمان غنی رضی الله عنه را پاسا د قران د پاسه تلاوت باندې شهید کو خو ما ځکه سره مکنه حافظ ابن کثیر او علامه ابن قیم وي که دنیا ورانه دله په دې رسو زمانه کې نو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت باندې ورانه شوی چاغه بحیا هغه نرم مزاجه هغه په ځل باندې سترا عامت په نفس انسان قران تلاوت کې هغه شهید شو په قران د پاسه ورولېدو حافظ ابن کثیر نقل کوي زیات قران مجید کس تور کړو جوړوي عقب مصحف عثماني رضی الله عنه ورته لوینه په کم ځای پرته وا اوله سوره بقره د اخري رکوع سید پیکو پسید پیکهم الله اولی سفاری پسید پیکهم الله السمیع العلیم په دې باندې پاس پرته وا لیکن دنیا ورانه نشو دنیا خدا خلق ورانه دا کوم خلق لګیا دي دا وطن چې ورانه دا وطن د دشمنان دي الله غر کی او اسلام دشمنان ولیکن دنیا ورانه نشو دنیا برقرار او که خامخا ورانه دي په دې نو امامان باندې د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه د منصور بادشاہ په وجه باندې جنازه د جیل خانه نه راوتی ده امام احمد ابن حنبل د خلق القرآن په مسله کې په درو والے شوی دی بهوش شوی دی بیا والے شوی دی بهوش شوی دی لیکن دنیا ورانه نشو امام بخاری مبارکی مختلف کتابونه نقل کړي چې هغه سلور ځله جلاوطن شوی دی اخري جلاوطنی داغه اخري جلاوطنی هغه ال شوی دی چې کله هغه د بخارا بادشاہ خالد مردار هغه چې نه پر خدای بدعتيانو مشرو
او هغه د ایستلو د پاره یو طریقه کوله هغه طریقې وکړي خو لیکن دنیا ورانه شو کنه چې څومره کار کړي دا څه پته لري دین هیڅ کار نه کړي هیڅ کار هغه نه کړي دومره کار هیڅ نه دی کړی امام بخاری چې دومره کار کړی هیڅ نه دی کړی د دې وجه حافظ ابن حجر وایي دا غي نمخ کې چې علماء نقل کوي لولا البخاري فما جاء مسلم ولا ترمذي که بخاری نه وي کنه نه مسلم نه به ترمذي امام بخاری دومره عظیم انسان خوراک نه دی کړی 40 سال هر تو هر ګرځیدل دي شپږ لک احادیث چې ګنه راجمع کړی دي شپږ لک سندونه دي 22000 متون دي 6 लाख سندونه 22000 متون جمع کړی دي در په در ګرځیدل غریب نه 20 کروڑ روپے ور سره 20 کروڑ درهم یو روپے یو ځله خندل تاسو هغه صاحب نصاب معلوم دی چې زکات ته شي کسته روپے ور سره یو نشته 5000 دینار ډیر غټ شی دی 5000 دینار چې دغه ماهانه آمدنو او دا به ټول په دې غریبانو کونډو یتیمانو چا د تجارت ته ضرورت دی او ورته ول داسې شی دی چې دی بخارا دا کونډې یتیمانان دا به وسه به کسه خلک در چا په در کې لیدل نه غواړي چې دا چا در ته ولاړ چې بس ولګا دا تندر او به حیا شي زه دا نه غواړم د کور نه بار ته کونډه نه غواړم چې بار ته راوځي زه یتیم د چا په در کې چې یو درېدل نه غواړم دا 5000 دینار در دي خلکو دي لیکن هغه پرې نه خوځل راووتلو امتحان وکنه که دنیا الله را نه ولې دا به باغې ول امتحان راوځي شپه ورځ بخاری ده رضی الله عنه علیه السلام په دې کې اخته ده دا شاګرد دی دا غنوم دی ابو حاتم ابوبکر وراق مفسر دی محدث دی تفسیر هم لیکلی 14 جلد ابو حاتم رازی تفسیر ابو حاتم هغه د شپې یو ځل د پاسه ته بس او د څه وکړو بیا راغی دوه رکعات نه په لور کړ بیا حدیث کې ناس لیکل گئی بیا لاړو لک سملاستو بیا چې را پاسه ته بیا د ساره پر بس سمونه پاسي سم ټول شپه مداسي ټول عمر وای ما ته ساره ویل چې استاد محترم ما ته بدی ویل ما په سوا نو زما دغه په برابر ما د دیو برابر هغه ورته ویل چې انت شاب ته ځواني خخېسته خوب کو په آرام باندې خوب کو ځوانانو تاسو ته وای نه پلو مکه حرامي توب مکه وای مستحبات مکه خو لیکن په حرامي توبونو کې کوم ځان مگر کوي ته شابه ځواني آرام سره کار کوي ورځ ته کوم ډیوټي کې دغه پوره دسته دې ته استاد وای هغه انسان هغه جلاوطن کو او راوتلو پلار کې چې کله هیڅ کو سنو بچی دا غنو صاحب د میراث نقل کې مشکات شارع امام بخاری بچینو او میراث سره چې تاسو پته راکنه جاړي سخت کنجوسي لیکن کنجوس نو بس چې کله راوته او علم دا غټول ته دماغ وکيو ته چې لایبرری نه وي کوم په شانتي مولوی سب لایبرری جوړ کړه کتابونه بلا پراته پويږي پینه ها نه ګوري نه پويږي یاره چې مال کتابونه صدقه جاریه ده څنګه صدقه جاریه ته پرماری کې خو صدقه جاریه ده صدقه جاریه خاله ته ګوري ته بیانې اله صدقه جاریه ده په کتاب پرماری کې صدقه جاریه نه ده کتاب ګوري ځان ته کې بلته برسه د صدقه جاریه ده هغه خپل هر څه مال دولت هم لاړ خلق تعالی کو تقسیم کو او تری ترهم د پشانتی په یو جوړ جامو کې راووت یو غلام شاګرد ور سره دی او د یو خرو بس پاغه سور دی روانو خرتنګ تر ورسید او چې کله خرتنګ تر ورسید نو بس چل کله ودرېګا چې وایي د اختر شپه ده ټول کې اختر شپه ده او په دې خاورو کې کېناستو په دې لار کې دریای امو په غاړه باندې او لاس اوچت کې پروردګار است دنیا رواني تنگ شو زه خو ست شمه دې ګرځېدم نشه خپل کارم نه کې هر دنیا هر درم کتل 40 سال پادي صبحسي او زه ګرځېدم نشم نو بس پروردګار است دنیا رواني تنگ شو چرته لاړ بس وته اوچت په کلمې ویل استلاړو ساتي ها او خیری وکړه بادشاہ ته خیری وکړه اول ځل یو ځل دنیا غوښتل دنیا د پاره دعا کړې دي او یو ځل سړی ته خیری کړې بس او دنیا د پاره یو ځل سوال کړو زره الله راکړه به مې دنیا نه د غوښتل قیامت تورې پر نه غواړم دنیا ټول الله په دنیا کې راکې اوس په دې او یو ځل خیری وکړه چې د خیری نه وکړي او د ډېر تنگ کو نو چې کله راوته یا الله ذلیل او رسوای کا بس د دلته فاس شو هغه دې ذلیل او رسوا شو حکومت ته خلکو واغ سو فخر باندې سور کو او مخه ولا تور کو ابه مړ کو یعنی دار هغه قبر نه خوشبي ختله مشک خوشبي کنه خلک وي
زموږ یو ډاکټر صاحب کتاب لیکلی هغه دا دروغ دي. صحیح دروغ دي، سر ته یې ګوره، تا ته ګوره، دروغ دي. ټولو کتابونه لیکلي دروغ دي. ملا علي قاري مرقات کې لیکلي دي. عبدالستار ټونکي مستقل چې کله سوانح عمري لیکلي دي هغه لیکلي دي. ارشاد الساری په مقدمه کې لیکلي دي. علامه قسطلاني نور بشماره کتابونه زه به کومه حواله در کوم. نو ته چې دا غلط نه لري. او د مشک خوشبويي ته پیغمبر د قبر نه خطرې دا جزئی صفت ده. ما قتل ما به سوچ کې وچره سوچ په کو چې رشاد چا سره پوکي. نبی الله رحم کو عمدۃ القاری په خپل کتاب یو لسم جلد په صفحه نمبر 566 کتاب المناقب الانصار منقب سعد بن معاذ رضی الله عنه تعالی د ابن سعد په حواله باندې غلي کړی دي چې د سعد بن معاذ قبر نه د مشک خوشبويي خطر او الماتی خاور او چته کا یو تابعی وي او چې کله زلاله ما وکتل هغه صحابي وي فکر کې جو کده مشکو بیا چې دغه هغه خبره ختم شو. نو دا جزئی صفت ته جزئی صفت چې دا کلی صفت په نسبت دي غالب کیږي نه. دا خیته تا چې د قران صفت کو مهنت کو خدمت کو. عبد الله ابن عباس نه په قبر په خوا باندې مارغه راغله دي او خبرې کړې دي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارسه فرشته ته مارغه دي د بل چا دغه نه دي خطرې. خلق ته وخت ابن قیم نقل کوي چې د قران خدمت کوي دا انجام دار او چې د حدیث خدمت کوي نو پیغمبر فرمایي نذر الله عمران سمع منا شيء. هغه سره دی الله تر تازه او خوشاله خوشبودار کی چې زما حدیث واوري بل ته ورسي. ار حدیث خدمت کړه نا ورته خو سادی بابا په ګلستان کې پاشارو کې نقل کړي چې ګلې خوشبوئی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی خدا دلاوی زیتو مستم بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن مدتی باکل نشستم جمالی هم نشین در من اثر کر وگرنا من هم خاکم کی هستم. و یو سړی ته اته خاور ملاو شو وای چې لکه ستا خاورې ته وایي تا نه خو داسې خوشبويي ښه لکه د عنبرو د مشکو زما زړه دې ګډوډ کو. نه د ګل په خوا کې وخت شوی دی او کال تې نه وی نو دغه شان دي خاوره به وي. دا نښه د امتحاناتو امتحان من صبر کوي د دې یو مرتبه ده. یو بیمار دی هغه د دعا او ډېر تکلیف کې دی. الہ العالمین شفای کامله عاجله نصیب کې پروردگار څومره بیماران ټول د شفای کامله عاجله ورکړي چا سي شریعه جا ضرورت سخت ورسې مرزونه په څنګه بچ کې دنیا آخرت ته هیڅ کې قرضونه چا دی هغه نه نجات نصیب کې پروردگار زموږ مشران بخي زموږ شیخان بخي زموږ استادان بخي څومره مړي چې شو دي دې ټول معاف کړي. اللهم ربنا